الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد د سور زنا یو مسلې په باره کې ډېر زیات تپوسونه کیږي چې په میخه باندې قرباني جایز ده او که جایز نه ده. دا تپوس ډېر زیات کیږي او وجه دا ده چې بعضې علما کرامو په دې باندې بیانات کړي دي چې په میخه باندې قرباني جایز نه ده او نبی علیه السلام په دې باندې قرباني نه ده کړې. قرآن پاک کې د دې ذکر نشته. داسې خبرې اترې مخکې ته راغلي دي. نو مختصرا د خپلو عوامو مسلمانانو دپاره وضاحت کوو چې میخه باندې قرباني جایز ده که جایز نه ده. نو په میخه باندې قرباني دا جایز ده، بېشک او بېشبې جایز ده. قرآن پاک کې د میخې د حلت حکم شته، د حرمت حکم نشته. میخه حلال حیوان دی، غوښې جایز ده، شودې جایز دي او ټول مسلمانان یې استعمالوي. نو چې غوښه شودې حلال دي نو قرباني هم جایز ده. قرآن پاک کې د میخې ذکر شته او که نشته. نو یو طرف ته مونږ که د حرامو حیواناتو فهرست ګورو چې کومو حیواناتو نه منع راغلې ده نو د میخې ذکر په هغې کې نشته. الله رب العزت فرمایي پیغمبر ته قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه. په دې آیت مبارکه کې هغه حیوانات هغه شیزونه الله رب العزت ذکر کړي دي چې کوم حرام دي، هغې کې هم د میخې ذکر او د میخې بیان نشته. په احادیثو مبارکو کې چې د حرامو حیواناتو دپاره کوم علت ذکر شوی دی چې هغه حیوانات چې هغه داړې لري او په هغې باندې چیر پاړ کوي نو په هغه حیواناتو کې میخه نشته دی. ذکر یې د حلت په قرآن کې شته دی او که نشته دی. نو موږ په دعوې سره دا وایو چې او په قرآن پاک کې د میخې ذکر په حلالو حیواناتو کې شته. په کوم ځای کې راغلی دی؟ آیت مبارکه دی ثمانیة ازواج. ورپسې الله رب العزت فرمایي من الابل اثنین و من البقر اثنین، چې د اوښانو نم دوه او دارنګې د غواګانو نم دوه. او دا میخه چې دا نو دا د غواګانو یو قسم دی، یعنې دا اصلا غوا ده، د غوا یو قسم دی، یو نوعه ده. په ټولو ملکونو کې په ټولو حیواناتو کې د ملکونو په اعتبار سره دغه فرق راتلی شي، په جوسه کې، په رنګ کې، په شکل او صورت کې هغه فرق په چیلو کې وي، هغه په ګډو کې وي، هغه په نورو حیواناتو کې وي. نو دغه شان په غواګانو کې دی. نو دا د بعضې ملکونو د غواګانو رنګ هغه جوسه او باډي چې دا دغه شانته وي. علما د اهل لغت هغې په دې باندې باقاعده تفصیلات کړي دي چې دا میخه د غوا یو جنس دی او دا مستقله نوعه د حیوان نه ده. نو چې غوا ده نو قرآن پاک کې غوا ذکر شوې ده. ومن البقر اثنین، غوا چې د نر او ماده دواړه الله رب العزت حلال ګرځولي نو دا میخ هم د غوا یو جنس دی، په دې وجې نه دا هم حلاله ده. اجمال ابن المنذر کې فرمای واجمعوا على ان حكم الجواميس حكم البقر. لسان العرب والا لیکلي دي الجاموس نوع من البقر، چې دا میخه دا د غوا یو قسم دی او دا بعینه غوا ده. دارنګې نوع من البقر زخم الجثه، چې دا د غواګانو یو نوع ده او غټي جوسې والا ده. منجد والوی الجاموس ضرب من کبار البقر، چې دا د لویو غواګانو یو قسم دی. مجمع الوسیط والوی الجاموس حیوان اهلی من جنس البقر، چې دا یو اهلی حیوان دی، کورونو کې اوسیږي، پاتې کیږي او دا د بقر او د غواګانو یو قسم دی. نو چې هر کله دا په غوا کې داخله ده، اهل لغتو پکې ور داخله کړې ده. نو د غوا ذکر قرآن پاک کې شته، په حلالو حیواناتو کې ذکر شوی دی. نو میخه حلاله ده، پاکه ده، قرباني بالکل جایز ده. د دې نه علاوه د امت فقها تابعین تبع تابعین هغه هم د دې د جواز قایل دي. لکه حسن بصري رحمت الله علیه فرمایي الجوامیس بمنزله البقر، چې دا اوښه د غوا په منزله باندې دا ان حکم د غوا دی. حسن بصري رحمت الله علیه دا تابعی دی او د ائمو د زمانې نه د زمانه مخکې ده. نو داسې نه ویلی کېږي چې دا ستاسو مذهب دی او دا ستاسو مذهب دی. دا د مذهبونو نه د مخکې زمانې د تابعینو یو څو اقوال دي. دارنګې سفیان ثوری رحمت الله علیه فرمایي تحسب الجوامیس مع البقر، چې دا میخې دا د غواګانو سره شمارلی کېږي، د غواګانو سره حسابېږي. د دې نه علاوه د مذهب چې کوم ائمه دي، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام شافعي او زمونږ د احنافو مذهب بلا شي کتابونه د دې نه ډک دي.
د امام مالک رحمت الله علیه فرمایي د میخي په باره کې الجاموس والبقر سواء چې دا میخه او غوا چې د نو د دوانه برابر دي د دې دوانو حکم یو دی. احمد ابن حنبل رحمت الله علیه نه چاته پوسو کو د میخي په باره کې چیرې په میخه باندې د پوره او کسانو قرباني کیږي کنه د دینه په زیات کم باندې احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایل چې په دې کې ماته د چا خلاف معلوم نه دی چیرې په دې مسله کې موږ چا خلاف کړی دی چې په میخه باندې د او کسانو قرباني کنه جایز نه ده. په دې کې خو اختلاف ځان له خبره ده چیرې په میخه قرباني کیږي یا نه کیږي. او احمد ابن حنبل رحمت الله علیه فرمایل چې ماته دسم سوق نه دی معلوم چې هغه په دې کې کوم اختلاف کړي چې ګنې په میخه د اوو کسانو قرباني نه کیږي معنا پوره د اوو کسانو قرباني په باندې کیږي او جایز ده. دارنګه د شوافع کتابونو کې لیکل شوی دي هغه وی فقه العبادات کې د مذهب شافعي رحمت الله علیه النعم هي الابل والبقر چې نعم چې قران پاک کې کوم راغلي دي نو ابل او بقر او خان او دارنګه غواګانی ويشمل الجاموس او دا جاموس میخه تم شامل دي. بل ځکه فرمایي ويتناول لحم البقر جاموسا چې کوم ځکه بقر ذکر راغلی دی قران پاک کې لحم البقر راغلی وغیرہ نو دا جاموس تم شاملېږي. نو څلور وانه مذهبونه تقریبا په دې باندې متفق دي. اکثر علما د اهل حدیث چې کوم مشران علما کرام دي هغه هم د دې قایل دي چې میخه حلال حیوان دی غوښه جایز ده شودې جایز دي قرباني په باندې جایز ده. د امت فقها په دې باندې تقریبا ټول متفق دي. نو د بعضی چا مولیانو اختلاف لره په دې کې څه اعتبار نشته.